السلام علیکم ملګرو. د عمران خان په سایفر کیس کې نن یو ځل بیا فیصله ونشوه، چونکې د پی ټی آی کارکنان ډیر بې صبرۍ سره په دې انتظار وو چې نن به یا په عمران خان باندې سزا خیږي او یا به نن عمران خان رها کیږي. خو نن د عمران خان د سایفر کیس فیصله ولې ډیلې شوه؟ ولې دا فیصله نو تاریخ ته مطلب شفت کړل شو چې دا فیصله په نو تاریخ کېږي؟ د انشاءالله څه وجوهات دي او په دې ویډیو کې ډسکس کوو. دې نه علاوه د نواز شریف حوالې سره هم څه نوي اپډیټس راغلي. مریم نواز هم خپل د پارټۍ رهنما چې کوم دی هغې څه سبد رد ویلي، هغه الریډي تاسو سره ما ډیټیل شریک کړی. خو دې نه علاوه د عمران خان خپلو خویندو سره په جیل کې ملاقات شوی دی. په کوم حالت کې عمران خان خپلو خویندو لیدلی د عمران خان د خویندو څه تاثرات عمران خان سره ملاقات نه پسه به ټول په دې ویډیو کې تاسو سره ډسکس کوم. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو چې ټول نه پهله خو د عمران خان د سایفر کیس حوالې سره خبره کوو چې د عمران خان سایفر کیس ټرایل نن ولې ملتوي شو او د کیس فیصله به په نو تاریخ باندې کېږي. دا نوي اپډیټس راغله چې نن د عمران خان د کیس ټرایل ملتوي شو او فیصله به په نو تاریخ باندې کېږي، چونکې د جج دا حکم کړو چې عمران خان به عدالت کې د مطلب حاضرېږي، په عدالت کې به ټرایلز کېږي. خو بیا وزارت قانون چې کوم هغه ان او سی جاری کړ چې نه د سکیورټي ایشو په وجه باندې به عدالت په اډیالا جیل کې لګي. عمران خان به عدالت ته نه ځي بلکې عدالت په اډیالا جیل کې لګي. نن اډیالا جیل کې عدالت اون لګېدو او فیصله اون کړل شو او فیصله نو تاریخ ته ملتوي شو. وجه څه ده؟ د انشاءالله چې څه وجه هم د هغه ښودلی شوی نه تر اوسه په میډیا نه ده راغلی چې په څه وجه باندې دا کیس ډیلی شو. خو نو تاریخه پورې دا فیصله ډیلی شو. جی بل نواز شریف حوالې سره اپډیټس نوي داري چې نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون چې کومه غټه جلسه پلانینګ ده هغه دی لاهور کې مینار پاکستان چې کوم غټ میدان دی هغې کې دی پلان کړی ده. خو نواز شریف په دې خپلې پارټۍ ته مریم نواز ته خپلې لور ته او نور د پارټۍ اهم رهنما ته ډېر زیات غوسه شوی دی چې تاسو یو بندې ګلی له کسان راټول نه کړو، تاسو څنګه په مینار پاکستان کې جلسه کوئ؟ خلک ځان پورې خاندوئ، نور چې کوم زموږ سیاسي مخالف پارټیان دي ځان پورې خاندوي. ستاسو جلسې له څوک نه راځي نو ولې په غټ میدان کې تاسو جلسه پلان کوئ؟ زما د استقبال دپاره غم وکړئ چې زما استقبال دپاره کسان زیات راټول شي، چونکې یو طرف ته مسلم لیگ نون د اعلانونه هم کوي چې کم رهنما د نواز شریف استقبال ته یا پارټۍ له زیات کسان راټول کړو هغه له به موټر سایکل هم انعام کې ورکړل کېږي. اوس په دې باندې خبره شوه، بریانۍ نه خبره ووته، اوس خبره په موټر سایکلو باندې شوه. خو څومره هم د پاکستان چې باشعور عوام دي نو هغه دی پیژندلي دي چې مطلب په بریانو باندې اکثر هم دی عوام دوکه کړي دي. بریاني وي یو چونکې پرون په یو جلسه کې اتاتار چې څه ټایم تقریر کولو نو خلک روان شو نو مایک چې کوم د سټیج سمبالولو والا کس و هغه اتاتار نه مایک وایشتو په مایک کې ووي چې خلکو له وی چې ځای مو تاسو لمونږ د ډیر زبردست خوراک بندوبست هم کړی دی، په هغه خوراک باندې خلک رئیسارول. جی د عمران خان د خویندو عمران خان سره په جیل کې ملاقات شوی دی. د عمران خان خویندو دا منظرنامه بیان کړی دا چې مونږ د کوم جیل سپرډنټ دغه کمره کې زمونږ عمران خان سره ملاقات شوی، مونږ دغه انتظار کولو. عمران خان د سپرډنټ جیل چې کومه کمره د هغې له رادننه شو، شلوار کمیس یې چولي وو، په لاس کې تسبیح وي او موږ چې هغه ولیدو هغه ډېر زیات کمزوری شوی او موږ هغه له ورغاړه وتو او ډېر زیات موږ وجړل. د سپرډنټ جیل چې کومه کمره ده هغې کې موږ د عمران خان سره ملاقات وکړو او موږ د هغه صحت له ډېر زیات خفه یو. د هغه د صحت کیر په جیل کې زیات نه کېږي او دې حوالې سره بشرا بیبي الریډي په عدالت کې درخواست جمع کړی دی چې عمران خان ته د کور خوراک الاوډ شي. نو د عمران خان خویندو هم دا ډیمانډ کړی دی چې عمران ته د کور خوراک الاوډ شي چې موږ هغه له صحتمند خوراک ورکړو، د هغه صحت ورځ تر ورځه کمزوري کېږي. د عمران خان خویندو دا هم وویل چې د عمران خان حجامت ډېر زیات غټ شوی و، شیو یې غټ شوی و او د هغه حالت ډېر زیات خراب حالت کې څنګه چې تاسو له پته را عمران ریاض رها شو نو د هغه حالت څنګه خراب و. نو کېدای شي دغه رنګ عمران خان هم په جیل کې حالت ورځ تر ورځه خرابېږي. قید چې کوم وي هغه که د بادشاه په محل کې هم یو انسان قید وي نو قید یو داسې مطلب یو داسې شی دی چې دې کې انسان کمزوری کېږي، دې کې انسان ټینشن خوري هغه د بادشاه په محل کې ولې نه. نو عمران خان خو بیا هم په مختلف کیسز کې په پیله په اټک جیل کې، اټک جیل نه پس بیا په اډیالا جیل کې نو د هغه صحت چې کوم دی هغه هم کمزوری شوی دی بکول د عمران خان د خویندو. جی نو دا اپډیټس چې ما تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم ډېره زیاته مننه. جی والسلام.